الموضوع د ابراهیم علیہ السلام تپیتائش پبارک ابراہیم علیہ السلام پبارک اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ابراہیم علیہ السلام چی دنیا تراتلو نو دنیا دراتلو نمخ کے یورز نمرود سراخ پل ناجمیان جادوگران ناستو او ناجمیانو او جادوگران پتخ ناستی خپدی نمرود بادشاہ چی پا دنیا کی سلورو کسانو بادشاہت پا طول دنیا کرے دے دو مسلمانان او دو کافر مسلمانانو کی یو سلیمان علیہ السلام چی دا اللہ پیغمبر دے دا پٹول دنیا بادشاہت کرے دویم ذوالقرنین فرمائی یا پیغمبرو یا دا اللہ لوی ولیو او پا کافروں کے دو کسانو پٹول دنیا بادشاہت کرے دے یو بخت نصر او دویم نمرود دو پٹول دنیا بادشاہت کرے دے او نمرود 1700 سال بادشاہت کرے دے واللہ سوا کال بادشاہت کرے دے نو پتخ ناستے نجمیان خپدی نمرود و توئی ولی خپائے سچل دے لور کل چتاسو زما پتخ ناستے خوشحال ہے خنداگانے کوئے نن ٹول خپائے نمرود و توئی چه خپکیگه ما دا مقصد خبر اوکای یعنی کسو خواهش وستاسو چی پورش نجومیان و تیو خبر کئی و توئی چه باچا سلامت مونگا پخپل نجوم کی اوکاتا پاسمانونو کے مونگیو یو پرکیدون کے ستور اوکتا چه دا آغی مطلب مونگا دا واخستا چه پدری ورزو کے دن یو معشوم با دا مور خیٹی تا دا پلار دا عملان داخلی کی و آغبستا بادشاہت خوری کئی منزکا خپایو نمرود حکم جاری کا چه پدی دری ورزو کی دن خاوندی دخپل بی بیسر ملو نشی خاوندی جداشی زنانا کور والی دی جداشی دا یو بل سره به ملاقات نکیگی او خاون با کور تا نزی پابندی ولگی دا بایکاٹ اوشا چوکیداران دا کورونو پا گیٹونو ادری دا چه معشوم پیدا نش اللہ فرمائی انہو علا کل شیء قدیر زب ہر شی باندے قدرت لرن کیم اذا قضا امرا فانما یقول له کل فیکون
الله فرمایي زه چې د یو شي فیصله وکړمه هغه په کل سره موجود وي. نمرود ځان ته د یو خدای نعوذ بالله من ذلک نسبت کو، لیکن الله رب العزت چې د ټولې دنیا پالونکی د جنت او د جهنمونو دنیا او زمونږ او ستاسو رب هغه فرمایي زه یې پیدا کوم او بار یې نه پیدا کوم. ستا په ملک او بیا ستا په ملک ستا په ښار کې چې بابل ښار دی او په ښار کې بیا په هغه علاقه کې چې آور علاقه نومېده او ته پکې بادشاهت کې ستا دارالخلافه پکې موجوده ده، ستا په شاهي محل کې به پیدا کو. د الله قانون ګوره. نمرود اوده دی، بایکاټ شوی دی، سړي کورونو ته نشي تللی. د آزر چې دا د ابراهیم علیه السلام پلار دی، ده به ټوله شپه د نمرود کټ سر ته ولاړو، یو لاس کې توره او په بل لاس کې به شمه وه، ډیوه به یې وه چې چرته څوک را نشي او په نمرود غزار ونه کړي. دا به رډي ولاړو او دا هغه سړی و، دا لوی مرتبې والا و چې په کم بت باندې به د لاس را نه ښکوده، لاس به ونه والو، افتتاح به پې ونه کړه، د هغه بت عبادت چا نه شو کولی. معمولی سړی وم نه. او باچا ځان ته د مرتبې والا سړی ځان سره نوکر کوي او هغه له عهده ورکوي چې هغه د ده تابعدار وي. دا ولاړ دی. د ابراهیم علیه السلام مور راله، آزر ولاړ دی، نمرود اوده دی په خپل کټ کې. فرمایي آزر د خپلې بیبي سره میلاو شه. سهار شه، نمرود د بادشاهۍ په پالنګ کې اوده دی، پته هم نه ده لګېدلې. سهار شه، چې سهار شه نجومیانو نه یې تپوس وکړه، نمرود وی وایې که نه څه چل وشه، تاسو خو نن د پرون ورځې نه ډېره خفه یې. حکم یې وکړه چې ولې خفه یې؟ نجومیان ورته وایي چې د کم شي نه یره وه هغه بېګا د خاوند د ملا نه د مور خېټې ته تللی دی. نمرود ډېر خفه شه چې ما دومره بایکاټ کړی چې سړی مې کور ته نه دی پرېښی، کور په کور مې چوکیدار پوجي ودرولی دی. نمرود وویل چې په ټوله دنیا بادشاهت کوي، ویې ویل چې کم ځای کې زنانه حامله وه د هغې بچي ضایع کوي، پرېږي نه دی، ختم یې کوي. شروع وشوه که کم ماشوم پیدا کیږي حلالیږي، که د مور په خېټه کې ضایع کیږي. خو لیکن الله رب العزت ول خپل وزیر چې د ده خاص مشر دی او د ده چوکیدار دی، د هغه د ملا نه نطفه تلې ده د خپلې بیبي ته، او الله رب العزت وله چیلنج ورکوي چې ته بنده یې زما، زه دې رب یم، زه ستا مقابله ګورم، ستا په کور کې لوی ومه. ابراهیم علیه السلام 9 میاشتې کم او بیش ابراهیم علیه السلام د پیدایش ټیم شه. نمرود ماشوم نه پرېږدي، څنګه چې فرعون نه پرېښوده چې موسی علیه السلام پیدا نشي. فرعون به 2 کاره کول، په یو کال باندې به ماشومان پرېښودل، وی بیا به زنانه زیات شي، سړي به کم شي. نو په کم کال به چې پرېښودل، الله رب العزت
په هغه کال باندې هارون علیه السلام پیدا کړ چې د موسی علیه السلام ورور او په کم کال به چې فرعون ماشومان قتل کول په هغه کال باندې الله رب العزت ورته موسی علیه السلام پیدا کړ الله رب العزت ورته فرمایي زه پیدا کوونکی یم او واحد القهار الله فرمایي زه قهار یم زه قوت والا یم ان بطش ربک لشدید الله فرمایي زما نیول ډېر سخت دي ان الله لقوی عزیز الله فرمایي زه زورور ذات یم زما په مقابله کې څوک نشته او شپږ سوه وزرې د جبرائیل علیه السلام دي 2000 ټوله دنیا پټوي لیکن د الله رب العزت د حکم نه خپلې وزرې ته ټک نشي ورکولی نو الله رب العزت پیدا کوي کله چې حامله شوه د ابراهیم علیه السلام د مور نوم امیله وه او بعضې کتابونه لیکي بونا نومې و غار طرف ته یو غر ته روانه شوه چې کله غار ته ورسېده هلته غار کې کېناسته د بچي د زېږېدلو ټیم دی د ابراهیم علیه السلام د پیدا کېدلو ټیم دی یوازې په غره کې ناسته ده نن خو الله دې معاف کړي زمونږ دا نوجوانان سپتال به وله یو میاشت مخکې بوکینګ کې کارډ به جوړی ابراهیم علیه السلام مور هلته ده غره کې او څه وسره شته نه د خوراک څښاک یوازې تلې ده هلته چې ماشوم پیدا شه ابراهیم علیه السلام په غار کې رڼا شوه او دا رڼا داسې وه چې د غار نه بهر وتله د روشنایۍ د وجې نه په غار کې رڼا نه ایسارېده بهر زور یې کو ابراهیم علیه السلام مور امیله هغه په ژړا شوه او سوال کوي چې یا الله نهه میاشتې مې دا ښکلی بچی په خېټه وګرځو یا الله اوس پیدا شه یا الله په پټه راغلی یم خاوند مې ناخبره دی نمرود هم ناخبره دی یا الله د رڼا د وجې نه قوم ته پته ونه لګي یا الله د رڼا په دې غار کې ایساره کا الله رب العزت پیدا کړ اوس راځي ابراهیم علیه السلام یوازې په غار کې او بیا په غره کې پاتې کېږي پیغمبرانو دومره تکلیف تیر کړی د ماشومتوب نه والې تر وفاته پورې زما او ستا د غم د پاره ټول عمر زما او ستا د پاره شپه ورځ نه ده کتلې ما او تا د پاره دعاګانې کړي دي او مونږه ټول عمر د پیغمبر سنت د خپو لاندې کړي دي مونږه ټول عمر د پیغمبر سنت جنازې د کور نه وویستې مونږه دغه توره وکړه ابراهیم علیه السلام پیدا شه کینو او واپس چې راوځي یو ګټې وکته یو کاڼی هغه یې ولته د سوري خولې مخې ته کېښوده چې چرته شرمخ چرته زناور رانشي او زما دا خوږ بچی ونه خوري الله رب العزت پیدا کوونکی دی الله رب العزت جبرائیل علیه السلام راولېږي ویلار شه زما دوست واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله فرمایي ما ابراهیم علیه السلام په دوستۍ نیولی دی دا زما دوست دی ابراهیم علیه السلام ته ورشه او خوراک څښاک ورکوه فرمایي وی په یو ګوته کې د جبرائیل علیه السلام به د ګوتې مبارکې نه شاد جاری شوه ابراهیم علیه السلام به خوړه او د یو ګوتې نه به یې پی جاری شوې او هغه به څکل په دغه کې هفته بعد به امیله د ابراهیم علیه السلام مور بیبي دا به راتله او هفته بعد به د خپل بچي هغه زیارت کو چې زما بچی څنګه دی فرمایي وی رابلم وی ما بچی کاڼی دی خوا که زما بچی به خطر او تازه پروت
د ده په وجود باندې چرته ګندګي نه وه پرته، وجود صفا. فرمای وی ما به د خپل بچي کېناستم، خپل بچی مې به ښکل که، سینه مې به وله ورکړه، کمې به چې زما خپلې پې وې ما به وله هغه ورکړې، او چې راوتم به نو ګډ هغه کاڼی به سوري ته ما نه کېښوده، وی چې راوبوتم کاڼی به په خپله راتېر شو، غار ته به ودرېده او هغه غار به په خپله بند که، لرې کو به ما خو بندېدو به په خپله. ابراهیم علیه السلام په دغه غار کې 7 کاله تېر کړه، پیغمبر 7 کاله دلته قرباني ورکړه. مسلمانه ما او تا د قربانۍ نه د پټېدلو دپاره څه سبانې نه کوو. یاد وساته ځوانه واوره چې 1.5 لاک روپۍ در سره وي په دې کال شرط نه دی چې ستا سره د اختر په 3مه ورځ هم 1.5 لاک روپۍ پوره وي، ځکه چاندي په 2700 ده، په 52 کې ضرب ورکه 1,50,000 یا 1,52,000 روپۍ جوړیږي چې د اختر په 3مه ورځ د مازدیګر مونځ نه مخکې تا ته میلاو شوې، په تا قرباني فرض ده، کې به واجب ده. او زنانه دې ځان نه خلاصوي. زنانه واوره کله چې ستا واده پلار دله جهیز وکړي، 2 ګاډي ستا سامان نشي وړی، او دغه لوښي، دغه فریج، دغه ایسی چې کالونه تیر شي ته یې نه استعمالې، او 1 کال پې تیر شو تا استعمال نه که، ستا د ایسی قیمت 1.5 لاکو ته ورسېد، یا ستا د لوښو قیمت 1.5 لاکو ته ورسېد، تور سر خوراکی مورکی واوره په تا ځان ته قرباني فرض ده. ځان مه پټوه. ابراهیم علیه السلام 7 کاله قرباني صرف په غار کې ورکړه، او تا سره ښې پیسې شته او ته قرباني نه کوې. ځان به نه پټې، قرباني وکړه، بانې جوړې نه کړې، کنی وخت دی را روان دی. نو ابراهیم علیه السلام 7 کاله تیر که، مور وله راله، اوس یې کور ته بوځي، خبره لږه سلو شوې ده، لکه څنګه چې زمونږ قرآن سلو شوه، داسې خبره سړه شوه. مور یې راله، بچی راونیو، ورته وی بچیه راځه چې کور ته ځو. کور ته راغی، د وحدانیت چغه وایي، دا نه وایي مورې زما پلار کم یو دی، دا نه وایي زمورې زما خور رور شته که نه، زما تره و ماما شته که نه، دا ورته نه وایي. اول تپوس دې کوي مورې من ربکه، ستا رب څوک دی؟ اول خبره مبارکه چې د خورې مبارکې نه وباسي، اول لفظ چې وباسي من ربکه، مورې رب دې څوک دی؟ هغه ورته عرض کوي، وی بچیا زما رب ستا پلار دی، پلار. بیا ورته فرمای ښه مورې زما د پلار رب څوک دی؟ زما د پلار به هم رب وي که نه؟ هغه ورته وایي بچیا ستا د پلار رب په اسمان کې پلانکی ستوری دی. بیا ورته فرمایي مورې د دې پلانکي ستوري رب څوک دی؟ د هغه به هم څوک پیدا کوونکی یي که نه؟ مور ورته وایي وی چوپ شه بچیا، لوره ډېر تیز مخکې لاړې، په ځای ودرېږه. او پلار یې راپاڅېد آزر، هغه ورته وایي خپلې بیبي ته چې بیبي دا خو تا دومره پټ لوی که، خو بیبي ګوره دا داسې ښکاري لکه زما دشمن دی. نن په معاشره کې هغه بچی چې ته پلار اصلاح کوي، هغه په کور کې دشمني و کنی پیمانی وایي، دشمني کنه، پلار ولا دشمن وایي، ماما ولا دشمن وایي، تره ولا دشمن وایي. که عالم وي او ورته وایي زه به واده د سنت مطابق کوم،
بوډۍ مور به په کټ کې نیابه ناستئ او به ورته وایي کښېنه شیخي په جومات کې کوه موږ به پرې د زړه ارمان رجو خدای راستی دا به ګډېدلی نه شي په کټ کې به تاویږي دا خو دا به خپل زړه ارمان پوره کوي او که چېرته تبلیغ کې وخت لګولی او بیبي ته ووایي چې بیبي دا واده به د سنت مطابق کار وکړو او ورته وایي ځه چې دومره تنګې چیلې ته لاړ شه سروژې ته لاړ شه شیخي دې په جومات کې کوه په کور کې شیخي مه کوه واده په ډنګ ټکور ښه ښکاري نو دغه تبلیغي دغه خوږ زوی دغه خوږ خاوند دا د ښځې دشمني د مور دشمني د پلار دشمن وي لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام او پلار څه وایي دا بچی زما دشمن دی ولې د هغه وزیري خرابېده د هغه باچاهت خرابېدو نن دغسې معاشره زمونږ کې هم پرته ده چې ډېر تنګ شه آزر و ابراهیم علیه السلام ته ډېرې سوالې وکړې چې کوره بچیا وزیر یم مشیر یم د نمرود پسې مې دویم نمبر مرتبه ده په دنیا کې ولې راته بادشاهي خرابې ولې راته عزت خرابې بچیا خیر دی لږ غوندې خبره ومنه مونږ چې څه وایو بس هغه کوه ټول به په غوړو کې وي ټولې ګوتې به په غوړو کې وي لویه عهده به د دریم نمبر په دنیا کې ما پسې وي ځکه چې زما زوی لویه مرتبه به دې وي ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي بابا جانه دا نه کېږي بابا جانه قسم په الله دغه ټایم کې عمر لا صد کم 14 کاله عمر دی د پلار سره د 9 کالو نه بعد پلار یې لږ غلی شوی او خبره یې سړه کړې وه خو ابراهیم علیه السلام ورته بیا م وایي بابا جانه داسې نه کېږي دا نمرود دا هم بنده دی دا زمکن نه منو دا پلار ولا په آخر کې غوسه کېږي ورته وایي لارجمنک بچیا وبه دې ولم سنګسار به دې کم په کاڼو به دې وولم قسم نه شوې بچیا خوږ بچی دی همدا یو بچی دی تکلیف یې 9 کاله په غار کې تېر کړي ښکلی د حسن پې ختمه لیکن د عزت سوالو نن موږ د عزت دپاره وګورئ په جرګو کې موږ د خپل عزت دپاره څه نه کوو رشوت ورکوم سود کوم بل مسلمان مړی ماتوم بل مسلمان مړ کوم د بل کور صادر شلوم خپل عزت اوچتوم مسلمان په دنیا کې به عزت اوچت کې خلق به دله حاجي صاحب ووایي خلق به دله مولي صاحب ووایي خلق به دله سخي سړی ووایي خو یاد وساته چې کومه ورځ را روانه ده په هغې کې نه عجیب چلیږي نه عالم چلیږي نه شهید چلیږي نه سخي سړی چلیږي هلته چلیږي اعمال چلیږي اعمال ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي بابا جانه خبره مې نه مني نمرود ته لاړو نمرود ته وایي ای نمروده ته څوک یې نعوذ بالله من ذلک هغه ورته وایي زه ستا خدای یم ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي نه ته رب نه یې رب زما هغه دی چې د مړي نه ژوندی پیدا کړي او د ژوندي نه مړی پیدا کړي نمرود ورته وایي دغسې خو زم کومه انا احیي و امید زم د مړي نه ژوندی پیدا کوم 2 جلیان یې راوست ورته وایي په دې دواړو باندې پانسي ګاډ دی ګوره دا یو ته پانسي ورکوم دا بل مې آزاد کو وګوره نمرود ډېر قمقلو په قرآن کې د نمرود ذکر نشته چې د نمرود نوم ذکر شوی دا قمقل ډېرو د قارون نوم شته د فرعون نوم شته د حامان نوم شته د نمرود نوم نشته حالانکې په ټوله دنیا بادشاهي کړې د قمقل سړي نوم الله په قرآن کې هم ذکر نه دا قمقل ډېرو هلکه ابراهیم علیه السلام کم دلیل ښایي او ته کم دلیل ښایي چې ابراهیم علیه السلام ورغلی دی
دا مناظره چې کوله د ابراهیم علیه السلام په کور کې سونه بیبي ورته وویل واده یې کړی ابراهیم علیه السلام په 37 سال عمر کې سارا رضی الله تعالی عنها سره واده کړی